والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله جل جلاله انسان چې دنیا کې به پیدا کړي د بشمار ضرورت د سره تړلي دي. دغه حاجتونه ضرورتونه دا د سره دی او دا پدې کې خود کفیل نه دی. د خپل ضرورت ټول بغیر د بل یو انسان نه په خپل نشي پورا کولی. د خپل جون کې دغه خپل حوایجو ضرورتو پورا کولو کې بل ته محتاج دی. ځکه هر انسان سره بعض اوقات د خپل ضرورت مطابق سيزونه نه وي، د ضرورت نه پورا کوي. بعض خلکو سره بعض اوقاتو کې زیات وي، بعضو سره نه وي. نو دا عقل وي چې چا سره نشته دی د بل نه والی، چا سره چې کمې دی د بل نه پوره کی، چا سره چې زیات ضرورت زیات سيزونه دي د بل لوري. عقل هم دا وي دې سره بد دغه جون ضرورت دا پورش. دغه ته شریعت کې اغستل خرڅول وي، خرید و فروخ، بیع و شراء. د علماء کرام په دې باندې خپويږي. زه د خپل عام ورونو سره ساده خبرې کوم. خرید و فروخت، بیع و شراء، اغستل او خرڅول، قرآن کریم تعلیمات هم دی. رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم هم خپل قول فعل تقریر سره د حضور نه هم ثابت دي، او د صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم مجمعین نه هم. لکه دا نه چې یو سړی تجارت کوي او خرید و فروخ کوي چې دیګه دا دنیادار شو او دل دا نه دی پکار نه. الله جل جلاله خپل فرمایي ما بیع اغستل خرڅول دا حلال کړی دی او سود می حرام کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تاجر بارک وي، دغه سوداګر او دغه تجارت کوون کی دغه بارک فرمایي حضور التاجر الامین، هغه تجارت کوون کې انسان چې هغه امانتدار دی، خیانت نه کوي، چاته دوکه نه ورکوي، دروغ نه وي، رښتونه دی. التاجر صدوق الامین مع النبیین والشهداء. د حشر به انبیاء کرام او شهدا سره وي. دومره لوی مقام دی د تاجر. ځکه اکثر مونږ اورو کنه خپل مشرانو نه چې د عبادت درې قسم دي. یو دغه عبادت بلا واسطه دی، منځ، تلاوت، ذکر، چې منځ کې سواتته نشته. دویم نمبر هغه عبادت دی چې بل واسطه دی، منځ کې پکې سواسطه وي، جهاد شو، تبلیغ شو،
تعلیم او تعلم شو، منځ کې پکې بل کس شته، او دریم نمبر بلا عبادت چې ورته مونږ نه وایو خو هغه عبادت دی، او هغه دغه حلال مال ګټل دی، تجارت کول، دا عبادت دی. طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه، حلال مال ګټل دا عبادت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کړي، نبوت نه وړاندې د خدیجه رضی الله تعالی عنها مال شام طرف ته وړي. بیا د نبوت دی زمانہ کې کله یو سیز اغسته کله بل سیز اغسته، بیا او شرا شوی ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم مجمعین کې بعض صحابه تجارت کې مشهور، او ابوبکر صاحب د کپڑے تجارت کو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خوراکی سيزونو د دې تجارت کو، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بارک راضی د اترو تجارت کو، عثمان رضی الله تعالی عنہ به د کپڑے او د کجورو تجارت کو. دغه رنګ ډیر صحابه تجارت کې مشهور او الله پاک خمال ورکړو. او په دې باندې اجماع د امت هم ده تجارت په جواز باندې چې دا جایز دی. خو الحمدلله مونږ مسلمانان یو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتونه چې کوم وحی په ذریعه حضور ته څه تعلیم ورکړی شی او بیا هغه امت ته ښودلي، نو دا تجارت دپاره څه اصول مقرر کړي. داسې نه چې څنګه خوښې ته تجارت کوو. لکه زمونږ زمانه کې مونږ داسې یو چې آسان کار دکان دی، بس دکان کولاو کو، خرید و فروخت کوه، بازار ته لاړ شه تجارت شروع کو، دا ټول آسان کار دی. حالانکه کتابونه لیکي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په بازار کې ګرځېدو، باقاعده به دکاندار نه تپوس کو چې تا ته دې مسائل معلوم دي که نه دي. تجارت مسئلې دا به ته معلومې، هغه اصول باندې چې شریعت موږ د کوم اصول ښودلي دي هغه اصول باندې به تجارت وي. تجارت داسې نه چې ما څه مې وکړل څنګه مې وکړل، نه داسې نه ده. انساني ضرورت پوره کول، خپل ضرورت پوره کول خو په اصول باندې، چاہے کې چاته نقصان نه وي، هغه کې جنگ جګړه نه وي، هغه کې فساد نه وي، د دې ټولو خبرو مخنیوي وي. نو شریعت دې لپاره اصول مقرر کړي. تفصیلات خو د فقه کتابونه علماء کرام ناس ته هغه په پوي. علامہ ابن نجیم رحمت الله علیه بحر الرائق کې لیکي وی لا بد للتاجر من فقيه صدیق، وی پکار د چې تجارت کون کې انسان چې کم تاجر دی د کاروبار کوي د بزان له یو فقيه یو عالم دوست ساتي، هغه نه به تپوس کوي، هغه نه به تپوس کوي چې دا ما معامله وکړه دا ټیک تک دا زه کوم، دا ټیک تک ټیک نه ده. شریعت دا جائز غني او کنه جائز نه غني، دې به تپوس کوي. دا انتهایی ضروری ده. هغه زمانه کې په خاص عمرت تجار چیو، هغه بزان سره علماء کرام مرګري ساتلیو، او باقاعده به ته په هر ځای کې تپوس کو چیرې زما دا معامله ټیک ته او که ټیک نه ده. نو الحمدلله زمونږ او د غیرو د مسلمانانو د کافرانو مسلم او غیر مسلم تجارت کې فرق هم دی چې زمونږ د پاره الحمدلله اصول دي، هغه اصول لاندې به تجارت کو، بیع او شراء به وي، د خپل خواهش مطابق خرید و فروخت بنوي. نو یو اصل پکې دا دی چې داسې معامله به وي چې هغه به د ګناه د پاره معاون نه وي،
یعنی هغې کې به د ګناه تعاون نه وي، هغه څیز به ګناه نه وي، ګناه به هم نه وي او د ګناه دپاره معاون هم نه وي. لکه ګناه چې هغه څیز حرام څیز خرڅی، خنزیر او شراب، د دې خرید و فروخت دا حرام دي، جایز نه دي چې دا ته خرڅ کړي. یا داسې څیز چې هغه معاون وي معصیت او ګناه کې، لکه د فتنې زمانه ده، باغیان ډیر شوي دي، اسلامی امارت خلاف بغاوتونه ځای په ځای سر اوچتوي، نو په باغیانو باندې اسلحه خرڅول دا صحیح نه دي. عام طور خو اسلحه مسلمان له ورکول جایز دي، خرڅې خپل تجارت کوي او سړی د اسلحې تجارت کوي اصولو مطابق، او باغیانو باندې دغه وخت کې خرڅول دا صحیح نه، ځکه دا ګناه کې معاونت او مدد دی، دا جایز نه دي. نو حرام څیز اخیستل خرڅول دا شرعاً شریعت دی باندې پابندي خې دا جایز نه، دا به ته نه خرڅې، دې کې به تعاون هم نه کې حرام څیزونو کې. نن سبا زمونږ بعضې مسلمانان رونه بهر کاروبار کوي، مزدوري کوي. مخکې ورځو کې هم یو ملګري دغه رنګې تپوس وکړو، بهر ملک نه جرمني کې و، مونږ دا په مزدورۍ باندې سامان وړو کورونو ته ډیلیوري ورته وایي که، هغه اډر ورکي دکاندار ته چې ما ته سامان راولېږه، مونږ هغه سامان وړو، اول راته پته نه و، بیا وروستو راته پته ولګي د خنزیر غوښه پکې ده او خنزیر پیزه پکې وي غوښې او شرابو بوتلې، دا به څنګه وي؟ دا زموږ دپاره وړل جایز دي دې ته هغې ته. نو دغه زموږ فقهاو لیکلي چې دې کې دا تعاون صحیح نه دی، دا به نه وړي. مسلمان به شراب نه وړي چاله، دا ګناه کې تعاون دی، هغه خو بهرحال هغه دپاره خپل دغه دی، خو مسلمان به دا چیز نه کوي. نو داسې سیز خرڅول یا په هغې کې معاون جوړېدل چې هغه سیز حرام دی، نو دا جایز نه، دا یو بنیادی اصل دی. دویم نمبر یو اصل دا چې هغه سیز کې دوکه رانشي، دې معامله کې داسې اونه چې دې مسلمان ته دوکه ورکړي. د دې د وجې نه فقه کتابونو یو خيار لیکل، اختیار خيار عیب، چې انسان یو سودا والی او هغه سودا کې څه عیب راووتو چې هغې نشاندهي په هغه وخت کې نه وه کړې، بایې مشتری یو بل سره او دې کې عیب راووتو، نو دته اختیار شته چې دی واپس شي، ځکه دا کې دې کې دوکه ده، دا د سره دوکه شوې ده. نو خيار عیب یې دته ورکړی دی چې د کې عیب ښکاره شو، دا شیز واپس که، دې د وجې چې ته نقصان نه وي، دې مسلمان ته نقصان نه وي. امام ابو حنیفه رحمه الله بارک راضی کپڑے کاروبار یې کو، یو کپڑه کې عیب او ډېر ښه قیمت باندې نوکر خرڅه کړې وه. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایي هغه کپڑه وایي ما خو خرڅه کړله، تا ورته عیب بیان کړی وایي نه، شابه واپس یې راوړه. پکای ته ته عیب بیان کړی چې دې کې دا عیب دی، دې کپڑه کې دا عیب پروت دی، دا به ورته تا ښکاره کړی و، چې نه دې ښکاره کړی، تا هغه ته دوکه ورکړې ده، هغه څیز یې پې واپس کو، ښه ګران قیمت باندې پې خرڅ کړی و. دریم نمبر دا چې دا معامله سر ته رسولو ممکن هم وي، داسې چې یو څیز د ده په قبضه کې نه دی، دی مالک نه دی، نو دی هغه څیز نشي خرڅولی، دی په هوا کې مارغان خرڅوي یا په سین کې کبان خرڅوي، میان
دې د هغې باندې قدرت نه لري په نیولو، نو دې دا معامله سر ته نشي رسولی. یا یو څیز راغلی نه دی، لکه نن سبا زموږ چې کوم بیوات دي داسې په چین کې مال پروت دی، په چین کې، او دې دلته خرڅوي، یا په لاهور کې پروت دی او دې دلته خرڅوي، هیڅ هم نشته د سره، یو څیز موجود نه دی دې خرڅوي. یا زمونږ عام طور د دې باغونو خرید و فروخت، باغ لا اوس ګل کوي، ګل سیو دی یا ام دی، نشپاتی ده، الوچه ده وغیره، الا ګل کې ده، ګل کې او دی اوس نه خرڅوي. دا خرڅول یقینا دا شی شته نه، موجود نه دی. نو چې کله موجود نه دی ته څنګه خرڅې؟ دې کې یقینا دغه بل ته دوکه ورکول دي، دغه نقصان دی پکې، د دې د وجې نه دا شی جایز نه دی. یو څلورم نمبر اصل، هر هغه معامله چې هغې د وجې نه جګړه جوړېږي، شریعت دا نه مني چې جنگ جګړه ته جوړېږي، نو شریعت دا نه مني. لکه تا یو څیز خرڅ کو، خو د هغې مقدار دې نه دی ښودلی چې دا به څومره وي، نو یقینا دې باندې بیا جنگ جوړېږي. ته به دومره دی او هغه به وایي نه دومره. دا کپړه خرڅوم، دا کپړه ښه نو زما خیال خو دا و چې دا کپړه به یو تان وي پوره 25 گز وي، دا خو 15 گزه ده، نو مخکې نه تعیین پکار دی، جګړه نه جوړېږي. یا د پیسو وخت مقرر شي چې کم وخت کې به ورکړي، او دغه وخت کې وخت تعیین نه وي، نو چې کله د جګړې سبب جوړېږي نو شریعت داسې معامله نه خوښوي. دا معامله شریعت جایز نه ګڼي. دا جاهلیت زمانه کې به دا خرید و فروخ او دا یو بل سره د دوکو موکو دا شیزونه او شریعت اسلام چې کله راغی دی ختم. زمونږ د کتابونو لیکلي دي، هغې به ویل د دې اوښې چې په ګېډه کې کم بچی دی او هغه چې بیا کله بچی راوړي نو اله بدله پیسې در کوم، او یا هغه تا باندې خرڅوم. نو دا خو دغه بچی لا نه دی پیدا، بیا به هغه غټیږي او هغه به بیا د هغې په ګېډه کې به بچی پیدا کېږي او هغه به خرڅوي. نو داسې د ټولو کې سراسر دوکه و، چونکې څیز اونه موجود نه و. زمونږ اسلام چې کله راغی دغه زمانه جاهلیت دا ټول بیوات دا ټول ختم کړل، باطل یې کړل، دا صحیح نه دي. او هغه د بیو هغه اصول مقرر کړل چې هغې کې چاته تکلیف نه وي، نقصان نه وي، هیڅ قسمه ناراستیا نه وي، چې په رضامندۍ سره ښکلې طریقې سره دا عمل سرته ورسوي. او یو اصل پکې دام دی چې دا تجارت د یو مخصوصی طبقې په لاس کې نه وي، چې مخصوص څو کسانې اړی راړی. بس د دې د وجې نه شریعت ذخیره اندوزۍ باندې پابندي ولګوله، احتکار به نه کوي، ذخیره اندوزي به نه کوي، چې دی دغه مال والی سټاکی کی ځان سره، غنم دیو، چینی دو، وړه دی، مثال په طور د غلې سامان، او دې ځان سره جمع کیو، خلکو ته تکلیف یو، بیا یې روباسي او ښه ګرانې خرڅوي. شریعت دا نه مني. ذخیره اندوزي شوله سود شو، سود ناجایز منافع. نن الله دې رحم وکړي، ټوله دنیا کې دا یو مرض خور دی، دا یو وبا ده چې بغیر د سود نه به څنګه کاروبار کیږي. او دا مسلمان دی دیم دا خبره کوي. دا خدا یهود خپل میشن سر ته رسیږي. یهود وایي چې په ټوله دنیا کې هر سړی سودخور وي او هر سړی شرابي او زناکار وغیره د فحاشي عریانی عروج ته ورسي نو دجال برازي. مونږ هم دا وایو. هغوی د دې دپاره دا میشن شروع کړی چې په ټوله دنیا کې دا څیز عام شي. نو سود هم دقه رنګ د مسلمانانو دماغو کې دا خبره ورغلې چې سود نه وي، سودی کاروبار، نو بیا به تجارت څنګه وي؟
عالمی منډي کې بغیر د دې نه تجارت کیږي نه. حالان کې دا خام خیال دی، انتهایی کمزوري. سود خو نقصان دی سراسر. سود باندې خو یو څو کسان قبضه کوي، د یو څو کسانو لاس کې به دا هر څه وي، او چې سود ختم شي دا به عام شي، هر یو کس په لاس کې به تجارت. نو شریعت دا نه خوښوي چې یو مخصوصي طبقې لاس کې دا څیز راشي او هغې بې اړې راړې چې څنګه خوښوي. دا شرعاً نه خوښوي، شریعت دا جایز نه ګڼي. دغه رنګې بایع او مشتری چې په هغې باندې رضا وي، شریعت د اصولو مطابق، خو چې هر عاقل بالغ ابدي مطمئن هم وي، دا نه کېږي چې مجبورۍ د وجې نه دی یو څیز کوي، دی مجبوره دی. نه مجبوره نه وي، رضامندۍ سره وي، او بیا په هغې مطمئن هم وي. مطمئن دا چې زړه کې څه خار نه خوري او څه تکلیف ورته نه وي. دا د تجارت شریعت اصول بیانوي، او یو اصل یې دا دی چې دا صرف او صرف د مال د ګټلو ذریعه نه وي. دا یې بنیادي ټکی دی. ځکه د مسلمان او د کافر د تجارت فرق دا دی چې کافر دنیا صرف دنیا د پاره ګټي، او مسلمان تجارت سره د مسلمان ضرورت پوره کوي. هغه کې خلوص او للهیت وي، دا څه چې کوي د الله د پاره کوي. ځکه موږ واقع اورو که نه، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه بل ورځ ما واقع ذکر کوي، جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنہ چې په 300 روپۍ باندې اس اغیسته او 800 روپۍ په نورې او 1500 نورې ورکړي، 1500 روپۍ نورې ورکړي چې دا اس د 800 دی، د 300 نه دی. هغه مسلمان سره خیرخواهي ده. تجارت غرض بم داوي چې زما د مسلمان رور ضرورت پوره شي. دکاندار دکان کولاوي، زموږ دوستان دي مرګري مختلف کاروبار کوي، نو کله کله ورسره خبرې اترې هم داسې کوو د خپلو مشرانو نه مو اورېدلي. ته دکان چې کله کولاوې که نه، نو په دې غرض نه چې اوس به ګاهک راشي، اوس به دې ښه ګټه وکړم، دا به شي هغه به شي. په دې غرض کولاو که چې یو ضرورتمند به راشي، ضرورت یې پوره شي زما دکان کې. ګټه خو بس هم کې یو جایز ګټه ده، شریعت جایز ګټه دوکه نه، خیانت نه، جایز ګټه وکړه. خو سوچ او تصور به دې دا وي چې د مسلمان ضرورت پوره شي. د دې دپاره زه دا دکان کولاوم، دا د تجارت سامان دلته راوړم چې زما د دې مسلمانانو وروڼو د دې ضرورت پوره شي. ټیکسي ډرایور دی، رکشه چلی، گاډی چلی، نو په دې نیت باندې راوځي چې یو مسلمان به ضرورت وي، نو چې زه د هغه ضرورت پوره کم. کري خو بس هم راکوي، خو دا ضرورت یې زه پوره کم. علی هذا القیاس په هر یو څیز کې خصوصا دا نیت کول او دغه سوچ او دا تصور. امام محمد رحمه الله نه چا تاسو کوی ته تصوف کې لیکل نه دي کړي، هغه ډېر کتابونه لیکلي. تصوف کې وتا نه دي لیکلي، هغه ول دا جامع صغیر او جامع کبیر د فقه کتابونه، دا فقه تصوف دی کنه، فقه تصوف دی. خرید و فروخ، اغستل، خرڅول، دا صرف د الله جل جلاله رضا ده پاره، تخبل خواهش پوره کو ده پاره نه، او هغه کې دارای چې د بل مسلمان ضرورت پوره شي، د بل مسلمان ضرورت پوره شي. نو شریعت دا تجارت د پاره اصول مقرر کړی. د دې اصول لاندې چې تجارت وشي، دا دنیا هم ده او آخرت هم ده. خو کدی اصول لاندې تجارت اونې شي، نو دنیا خو به شاید چې ملاو شي، خو آخرت کې بس نه وي. نو دغه سو خبر ذهن کې ساتل، کم مرګري چې خصوصا تجارت کوي، چې کم از کم داسې وقتن فوقتن د خپل تجارت باره کې د علماو نه تپوس کوي. دلته خو الحمدلله دا مختلف تعلیمات کیږي، نو په دې کې خو انسان ته
هغه علم نه حاصلېږي کم چې پکار دی، خو البته لار ورته اسانېږي. کم از کم دته لار آسانه شوه. دې سبا د دې څیزونو متعلق دا کم چې دلته اورېدلي دي مسائل او عقاید او حقوق او آداب وغیره، دته کم از کم دا څیز دا جذبه ده کې پیدا وي چې دې تپوس کوي بیا. نو علماو نه په دې کې راهنمایي اخیستل چېرې زه دا څیز کوم دا شرعاً جایز دی یا نه جایز. کم از کم داسې نه چې ما چې څه مې وکړل کړي مې ډېر داسې دي. نن سبا تاسو حیران بشئ دې تجارت کې تاسو مې چې آسان څیز دا دی، آسان څیز، او بیا د ټولو نه آسان څیز دین دی. دین چې په دین کې مو خبره کوو ځان نه وایو ښه دا جایز دی او دا ناجایز دی، ځان نه وایو. په یو څیز کې هم چا داسې ونه ویل، نه په انجینیرینګ کې او نه په میډیکل کې، په ډاکټرۍ کې چاته وی چې لکه د خپې د اډوکې مې کوک دی او یا د خپه مې ګوته مې ماته د څه چلو کوه، ته دا نه وایي چې ته داسې داسې وکړه. وایي نه نه ته فلان کې ارتوپیډک سرجن دی هغه ته ورشه. دلته چې مسله راشي دی په خپله وایي چې سی ویلي ویلي، دا نه وایي چې تا فلان کې مفتي صاحب له ورشه هغه په دې کې ماهر دی. د مفتي صاحب نه تپوس وکړه. دا مونږ کې انتهایی کمزوري ده چې مونږ شریعت کې هر څنګه خبرې کوو، دا نقصان دی. خو دنیاوی په دغه سیزونو کې دا مهارت زموږ نشته، پای کې خبرې نه کوو. بهرحال د خپل ژوند د هغه صحیح رخ باندې روانولو دپاره د علماو نه په دې کې رهنمایي مونږ ته انتهایی ضروري وي. زموږ ژوند به بیا د انسانیت ژوند وي. الله جل جلاله توفیق راکړي په دې باندې عمل کول. واخر دعوانا